په بلوچستان کې د صحت په اړه باندې په خاصه توګه د کووډ 19 د وبا بعد چې کوم صورتحال دی په هغه پبلک یا د عامه روغتيایي صورتحال باندې له تاسو سره نننې نشست لرو. یقینا د صحت چې د الله تعالی ډیر لوی ورکړه ده، د الله تعالی یو ډیر لوی نعمت دی. لکه چې وایي چې یو ناروغ کس چې دی هغه یو شی ویني چې هغه د صحت دی، او کله چې انسان په بشر روغ وي د هیلث بهتر وي، نو داغه لپاره بیا د خواهشات چې دیغه بشمیره وي. په د کووډ 19 نه بعد چې د حکومت لپاره چې داسې نوې لارې پرانیستل شوې، داسې نوې مواقع چې باغه کې د حکومت پاملرنه وسوه، د حکومت لپاره یو نوې د ویکننګ کال ورکول شو چې په دې شیبه کې یا په دې د فیکشن کې په دې برخه کې چې باید د نوې کار وسی. نو که څه هم د کووډ 19 چې دی هغه تباہي په ټوله دنیا کې ولیدل شو، د دې منفي اغیزې لا هم تر اوسه موجوده دي په معیشت باندې، د سیاست په برخه باندې. نو یقینا په بلوچستان کې په خاصه توګه د دې لپاره یو داسې د میکانیزم د ډیولپډ کولو لپاره حکومت توجه ورکوي چې د پینډیمکس پریپیرډنس یا د وبا او د پھیلاو لپاره چې دغه کار وکړای شي. همدا وخت د دنیا لپاره تر ټولو ضروری دی چې د صحت د کوم ډیفینیشن چې د دبليو ایچ او له طرفه چې دغه کول شوی دی، یعنی د انسان چې د صحت په اړه باندې هغه حالت ته ویل کېږي چې کله انسان په فزیکلی او منټلی په دواړو حالتونو باندې دی بهتر وي، او دغه صورتحال چې دی هغه موږ د ویلي سو چې دی په ګډ هیلث کنډیشن کې دی. همدا وخت که موږ وګورو په د هیلث انوایرنمنت، یعنی د هیلث انوایرنمنت سره تړلي فیکټرز لکه د صفا اوبو، د کمرس یا همدارنګه د ایر پولوشن سبب جوړیږي چې هغه د انوایرنمنټل سانیټیشن چې کوم دغه د پروسسز دي دغه کمزوري، یا د سیوریج نظام د چې هغه بحالي سبب وي، نو هغه څخه هم واټر برن ډیزیزز چې دغه پورته کیږي. چونکه دا وخت دنیا ګلوبلایزد ده، دنیا یو له بل سره د نورو د کلچرل ایکسچینج سره د ټکنالوژي د ایکسچینج سره د ډیزیزز او د امراضو ایکسچینج هم سره کوي. یعنی موږ ولیدل چې د کورونا چې په څومره تیزی سره په څومره ریپیډنس سره دنیا په خپل لپیټ کې واخصله، اوس د دې لپاره پکار دی چې چمتووالی ونسی او د ناروغیو تر راتګ لمخه باید چې پریونټیو میجرز پورته کول سي، یعنی د تدارک اقدامات چې دیغه وکولای سي. بیا چې هغه خرچ یا هغه پیسې موږ په صحت باندې خرچو یا په علاجونو باندې، ضروری دا ده چې د ډیزیزز تر پیلاو لمخه داغه لپاره داسې ضروری اقدامات وکړای شي. نو په بلوچستان کې حکومت بلوچستان د صحت برخه ته زیاته پاملرنه کوي. ضروری دا دی چې موږ د دې هغه کارونه چې دی کړی وي داغه ستاینه وسی. په اوسنی وخت کې په کوټه شهر کې یا په خاصه تور د نورو شهرونو کې ګوادر پاغو کې د صحت ښه حالت دی، خو بیرته هم د ریموټ ایریاز یا د لیرو پروتیو سیمو بلوچستان چې یو ډیره پراخه جغرافیه ده، نو هلته کې هم د بیسیک هیلث یونټس او دغه فعالول چې ډیر ضروری دی، او د خلکو لپاره د ترسیت د یو آسان لاسرسي چې دغه باید چې وکړای شي. د حکومت بلوچستان د وخت په خاصه توګه پارټیکولرلی د دې ستاینه یا انکریجمنت مشکو چې په اوس کې یو د نوې ټراما سنټر دغه چې څنګه بنیاد کې شامل شو، یو داسې د نوو فیسیلیټیز څخه مزینه یا د انسانانو لپاره همدارنګه د کینسر په علاج کې، او د مهمه دا چې په بلوچستان یو لایف سټاک اکانومي ده، دلته کې د زونوټیک ډیزیزز او پھیلاو دغه لپاره هم پاملرنه ضروری ده. دا وخت دنیا د ون هیلث سیستم د مفکوره چې دغه پر مخ بیاي، نو دغه څخه د پھیلاو لپاره هم باید چې کار وکړای شي، او د کانسپیرنسي تیوریز څخه باید چې ډډه وکړي شي. عوامي پوهاوی د ویکسینیشن لپاره خلکو ته یو داسې اویرنس ورکول شي چې هغه د ډیزیزز او د امراض او د ناروغیو د مخنیوي لپاره
چمتو اوسي.